محترم مسلمانانو خویندورونو د ذوالحجې د میاشتې د لیدلو انتهایی پاورفل او انتهایی لازمي وظیفه را وګورئ. یاد ساتئ چې د لوی اختر دا میاشت ولیدله او دا وظیفې وکړله، الله پاک به په نسلونو کې محترم او دومره رزق خور کې دومره رزق د انسان تصور او محترم هغه نشي کولی. الله پاک به دومره حاجتونه د انسان پوره کی، انسان په عقل و دماغ کې ناراضي. الله پاک به د انسانانو نه مشکلات ختم کی چې کوم مشکلات په انبیاء علیهم السلام من راغلیو. یاد ساته محترمو، دومره مشکلات به الله پاک د انسان نه ختم کی، انسان وهم و ګمان کې هم دا خبره نه وي. که څوک بیمارانی د هغې دپاره دا وکړي نو الله پاک بله شفای کامله ورکوي. که څوک رزق غواړي، کاروبار غواړي، مال و دولت غواړي، انشاءالله دا وظیفه دې وکړي. بیا دې تماشه کوي چې الله پاک له رزق، دولت، پیسه، عزت، شهرت څنګه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیات خوږو او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. یار ساده محترمو، وظیفه ډیره زیاته را کمال ده او کم سړی ځان کمال ته رسول غواړي نو دا وظیفه هغه له پکار چې دا خامخا وکړي. مسلمان هغه دی چې کوم څیز د ځان لپاره خوښوي د ورور مسلمان لپاره هم خوښ کړي، بل چا سره هم شریکه کړي چې هغوی هم دغه ذکر وکړي، هغوی ته هم دغه فواید دا میلاو شي. محترم مسلمانانو، لومړی خبر زموږ دا شوله چې د ذوالحجې میاشت چې کله روهیږي دا وظیفه تاسو وکړئ، یا تاسو ته خبر میلاو شي چې میاشت راوختله، هغې نه بعد بیا تاسو دا وظیفه وکړئ. دو خبرې دي. نو چې کړو د هغې نه بعد څه سوال کې، څه دعا کې په دې طریقه باندې هغه لازما قبلیږي. د دې نه علاوه محترمو، د ذوالحجې شپې ورځې را شروع کېږي، په دې کې تاسو ذکر شروع کړئ، په دې کې د قرآن مجید تلاوت شروع کړئ، په دې کې تاسو خپل رب دا راضي کړئ. فرمایي چې په دې ورځو کې ذکر کول د جهاد نه هم غوره دي. دومره ناشنا شپې ورځې دي نو که ستاسو مشکل نه ختمېږي، نه حل کېږي، هغې دپاره دا وظیفه شروع کړه. د دې شپو ورځو چې کوم فضایل دي په هغې کې به هم راشي او سوال به دې قبول شي. نو اردو کې یو محاوره یا متل غونته وایي چې ایک تیر دو شکار. نو د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی، دا ورځې منسوب دي حضرت ابراهیم علیه السلام پسې. په دې ورځو کې عموماً هلکه ذکر د حضرت ابراهیم علیه السلام کوي. نو د هغه ابراهیم علیه السلام باره کې په قرآن مجید کې په سوره صافات کې یو ناشنا غوندې آیت دی، سلام علی ابراهیم. ربا ابراهیم علیه السلام د سلامتی ای قسم الله درود شریف هم شو، یا الله رحمت ولګي په ابراهیم علیه السلام باندې. نو مخکې وروسته ورته درود شریف وي 40 پیرې او دا وظیفه به مو کې 40 پیرې. درود شریف کې هم د ابراهیم علیه السلام ذکر او په دې آیت کې هم د ابراهیم علیه السلام ذکر چې عزت او شهرت الله ورکړی ابراهیم علیه السلام ته، کمال او دولت ورکړو، د هغه اهل او عیال ته نسل ته ورکړو. مکه مکرمه کې څومره میوې دي، څومره بادي ده، څومره خلک ور روان دي. د ابراهیم علیه السلام دغه دعا سر دی، آیات به ووایي 40 پیرې او درود شریف به ووایي، د ثواب ابراهیم علیه السلام ته ورسره به. ابراهیم علیه السلام چې کومې دعاګانې کړي د امت دپاره د خیر دپاره زما په کیسه پیدا کړي او رب د هغه په توپیل باندې ستا خلیل دی، ستا دوست دی، په توپیل باندې زما پلان کې کار وکړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم
دا هم الله پاک ته وسیله کې ربه د خپل نیازمین خوږ او محبوب پیغمبر د وجې زما دا کار وکړه انشاءالله لازمي به کېږي الله پاک هم خوشحاله اباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته